مفتی خو هغه چاته ویل کېږي چې ډېر اجتهاد او استنباط باندې قادر وي، د ملکه او طاقت پکې وي. نن سبا مفتی شاه ولی الله رحمه الله فرمایي هغه چاته ویل کېږي چې د دغومره قدرت لري چې د مذهب اهل مذهب والا دغه د کتابونو نه دغوی اقوال را نقل کولی شي، د هغې په رڼا کې د فتوا ورکولی شي. دا خو صرف ناقل دی، د نقل تر حده پورې مفتی دی. ورنه د مفتیان صاحب دا هم رښتیا مفتیان نه دي، مجازن ورته مفتی ویل کېږي. ورنه مفتی امام ابو حنیفه و، امام شافعي و، امام مالک و، امام احمد رحمهم الله. نو د عالم فرد او کله چې تاسو ما ته راشي مثلا زه مفتی یم، ما ته مفتی صاحب د مسله راته پېښه ده، یقین نو که زه دا طاقت نه لرم چې قرآن سنت نه مسله راواخلم او تا ته بیان کړم، زه به ځم د امام ابو حنیفه فقه کې به دا مسله ګورم. نو گویا تا ته جواب درکوونکی امام ابو حنیفه دی، زه صرف ناقل شوم دلته. څوک قدرت لري په دې وخت کې چې مسله ځان نه راوباسي په خپله باندې هغه دا وکړي. برحال محترمو د قرآن مجید یو د آیت په سرات یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، اطیعوا الله، تاسو اطاعت کوئ د الله، واطیعوا الرسول، تاسو اطاعت کوئ د رسول، واولی الامر منکم، او تاسو اطاعت کوئ د فقها او مجتهدین استاسو. او فقها مجتهدین په دې امت کې ډېر تیر شوي دي، لیکن د چا د مذاهبو چې تدوین شوی هغه څلور کسان دي: امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. دا څلور حضرت دي چې امت ور باندې راځول. ا دې وجه نه څوک د خطا نه کې بدیږي کې قرآن کوئی اطیع الله و اطیع الرسول، ته به امام پسې روان شي. ما ته یو کس وایي ته وګوره خو بهرحال هغه طلباو خبرې تاسو په هغې پوه نه شئ، زه صرف یو خبره کوم. دیو مونږ ته یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم. زموږ امیان دوکه کوي، اطاعت کوئ د الله، اطاعت کوئ د رسول، اطاعت کوئ د فقهاو مجتهدینو. ټیک شو؟ خو فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. که یو خبره کې اختلاف راغی بیا په دې کې امام پسې مزه، بیا په امام پسې مزه. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. خبره قرآن او حدیث ته رد کړي. نو عوام خلک باغې دوکېږي. هلکه د خدای بنده یو عامي سړی چې په مسله نه پوهېږي دا به قرآن سنت ته مسله څنګه دا و چې مونږ ته راشي مسله ورته بیان کړو. پرون نه بل پرون یو هلک ما ته په وټسپ باندې اطلاع وکړه د مسلې، ما ورته جواب ورکړو. نو دی بیا راغی هغه مسله کې نه که نه دغسې یو د ما بیا جواب ورکړو. په درېیم ځل بیا دا مسله نه که نه دا او دا خلک وایي که نه ملایانو ته راشي نو کوشش کوي چې دا مفتي غلط کړي. مقصد یې دی زما د خوښې مسله ما ته ووایي. نو ما هغه هلک ته بیا غوسه هم شوم، یو حاجي صاحب په ذریعې ملاوېدو ما سره، زه ورته غوسه هم شوم. ته چې دا خبره څومره اړی راړی که نه ستا مقصد دا دی چې ته ما خطا کړي، نو چې زه خطا شم تا ته مسله ستا د ورځۍ مطابق ووایم، نو ته به وایې چې الله بلا برګردني مولا پوهېږي خدای پوهېږي. نو ما ورته په دې خو ته یو ما ته کال کړی، ما ته مسلې تپوس کړو، ډېر اوږد تفصیله شو. ما ورته ملګري قصه مه کوه، ته خپله مسله ووایه زه به جواب درکوم. ما ته وایي نه که نه زه تا پوهوم په دا مسله. نو ما ورته ته مې پوهوم پوهې به دې ځکه ته صرف مسله ما ته ووایه. نن خلکو ذهن دا جوړ شه. نو یو امي خو په مسلې باندې هم نه پوهېږي، دا به په دلیل څه پوه شي. دلته تاسو کې څوک دی چې دا پاسې کې قرآن سنت نه مسله واخلي. امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي رحمه الله فرمایي ولی یو څو کسان دی لشکرې تویبه والا بولي ولته خو د رفالدینو ټریننګ ورکوي د امین. ول چې ما له راغله ما ته مسله به کوم ځای نه اخلو. نو مونږ وایو د شریعت څلور اصول د قرآن حدیث اجماع قیاس. مسله به ول قرآن نه اخلو، قرآن کې نه احادیثو نه، احادیثو کې نه اجماع د امت، که اجماع کې نه څلورم نمبر د مجتهد اجتهاد. نو مولا کړي صاحب رحمه الله فرمایي ما ورته ما ته وایي چې مسله به کوم ځای نه اخلو. ما ورته بشت زیور نه. نو ما ته وایي ښه د ټوله دنیا وایي چې قرآن نه به اخلو، ته څنګه وایي چې بشت زیور نه اخلو. ما ورته عزت نه کوو کېنه قرآن مې راوستو دا وخت دا قرآن او دا ته اوس په مونځ کې ته ولاړ وي د الحمدلله په ځای التحیة لله تا شروع کړله. د دې مسلې حل سره دا تو دا قرآن ما ته ګولاو کړه. ستا پلار یې نه شي ګولاولی، ټول عمر به تېر کړي، خپل استنجا طریقه به زده نه کړي قرآن حدیث. دا خو هغه فقهاو مجتهدینو احسان کړی پتا د قرآن سنت نے اگر دفعات راوستری 73,000 دفعات بیردین 12,70,000 یا 90,000 جزیات دید امت مخی دیکھ دینا مگارام دا وہ شکریہ داک. بہرحال وہی بیا چې کله اختلاف راشي امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله کې دا مسله بس به قرآن حدیث طرف نو هلکه یو سړی قرآن حدیث نه عامه مسله نه پیژني قرآن حدیث ته رد څنګه کی
ومون خپل طالبانو ته وایو فإن تنازعتم دلته لپاره تعقیم الوصل لپاره ده، یعنی دا خطاب صرف مجتهدینو. اے خلکو تاسو اطاعت کوئ د الله، اطاعت کوئ د رسول، اطاعت کوئ د اولی الامر د فقهاو تاسو نه، بے پوری دیو مخاطب کوي فای راوړه. فإن تنازعتم اے مجتهدینو فقهاو که تاسو کې اختلاف راشي دا مسله بیا رد کوي قرآن او سنت ته، الته مسله په هغه ځای باندې حل. نو بهرحال دا یو نس د قرآن دی. دویم نمبر کې تاسو قرآن وګورئ، قرآن یو دویم ځای موږ ته حکم کوي واتبع سبیل من اناب الی، تاسو اتباع کوئ، تقلید کوئ د مذهب د هغه چا الله فرمایي اناب الی چې زما طرف ته رجوع کوي. موږ خپلو طالبانو ته وایو دلته را واتبع صيغه د امر ده او امر د وجوب دپاره راځي، کله چې د دې خلاف قرینه موجوده نه وي. دلته د دې خلاف قرینه نشته. نو مفسرین فرمایي د دې نه معلومه شوه چې د صاحب مذهب یعنی د چا د مذهب تدوین چې شوی دی عملا موجودي په د هغې تقلید او اتباع په هغه چا باندې چې اجتهاد شرایط نه لري په ده واجب دی. امام ابو حنیفه منیب الله و شیطان ته رجوع نه کوله، الله ته یې کوله. امام شافعي منیب الله، امام مالک، امام احمد بن حنبل دا ټول منیبین الله او شیطان طرف ته رجوع نه کوله. چې کله دا منیبین الله د امت په اجماع سره بیا د دیو په مذهب باندې عمل کول دا قرآن په نص باندې عمل کول دي. بیا دا قسم اشکالات دیو شروع کی، یاره ما ته قرآن کې امام ابو حنیفه نه موخه، امام شافعي پلان کې ما ته یو ځای کې مې بیان وکړو نو زموږ سوال جواب نشو. یو کس ما پسې پاسرو ما ته وایي دا امام ابو حنیفه نوم په قرآن کې شته دی، دا په حدیثو کې شته دی، تاسو امام ابو حنیفه پسې روان دي هله خامخا به امام ابو حنیفه په مذهب یې. ما ورته ویل اوس شته دی زه درته درښیم. دیم لږ ضروري شو امام ابو حنیفه نوم کوم ځای راښیي. نو ما ورته ویله ملګري پیمانه به یې وساتو، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، د شعیب علیه السلام د قوم کار به نه کوې، پیمانه به یې وساتو. په کومه پیمانه په ما سوال کې، پکه پیمانه به زه به تا سوال کو. او د نبی علیه السلام طریقه مې یو ده او بخاري کې موجود دي. یو کله کله به سائل راغی سوال به وکړو، نبی علیه السلام به په سوال کې سوال وکړو د جواب به حل شو هغې سره. نو د سوال کله جواب د هغې جوابي، کله د سائل نه سوال کول دا د سائل جوابي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو کس راغی ول الله پیغمبره ما په روزه کې خپل بیبي خول کړی د روزه مې ماته شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس کې مڼه وه، نبی علیہ السلام ته دغه سی واغسته دا شونډو مبارک ته باندې ولګول، ویل زما روزه ماته شوله. هغه ورته ویل نه، بس هغه تر سوال جواب میلاو شو لاړو. نو ما ورته ویل ملګري دی ما ته وایي امام ابو حنیفه نوم قرآن کې وښایه، حدیثو کې وښایه. ما ورته ویل اوس ماسپښین مونځ دی وکړو په کوم دلیل؟ مارته ورکو مر راکین قرآن وی تاسو ذکر د جز مراد تی نکول روک جمع کوونکو سره جمع کوي حکم کړی دی قرآن. مارته امام صاحب نو وستما پسې ودرېږي دې نه بار بستانه څوک د بوسکي تای مولوی صاحب پسې مونځ وکړو په کوم دلیل؟ ته ورته ورکو مر راکین قرآن حکم کړی دی، تا ته وایي حکم خو یې کړی دی خو ته ولاړوې زما نوم به درته یادوي، مفتي ندیم پسې ولاړوې ما ته هغه نوم په دې کې وښایه و زما نوم دلته نشته دی، ته په دې مشرک شوې نه. ما تم قرآن وی ما ورته تا سره څه دلیل دی؟ امام پسې ودرې ما ته ورکو مر راکین. ما ورته ما سره دلیل دی واتبع سبیل من اناب الی. اوس که ستا زه دوی مخکې امام ابو حنیفه نوم وښایه نو اول خپل امام نوم وښایه بیا به زه خپل امام نوم وښایه. که زه به دې مشرک کېږم چې په دې کې امام ابو حنیفه نوم نشته نو ته خو دا شرک د ورځې 5 پیرې بیا کې خو دا خو به موږ ته قرآن وایي ورکو مر راکین، دا به موږ ته مشاهده راښیي د امامت په شرایطو باندې څوک پوره دی زه بسې مونځ وکوم، دا به موږ ته مشاهده راښیي د امت اجماع راښیي. دا څلور امامان په دې پوره صاحبي دا صاحب د مذهب امام ابو حنیفه مالکي شافعي دا ټول منیبین الله د دیو د مذهب اتباع لازم ده. او بعضې پکې دومره کم عقل وي. زه د یسا بابا روډ باندې یو هلک راغی نوجوان هلک کړی دیو کار خدای خلک د خپل قوم رهنمایي کوي، دیو ورته شکوک شبهات ور اچوي د ظالمان. ما ته وایي وایي زموږ مولوي صاحب ما ته وایي چې امام ابو حنیفه مور نوم درته درځي؟ ویل ما ورته نه. ورته ولې به امام ابو حنیفه پسې روان یې؟ نو ما ورته ویل ستاسو چې کوم مولوي صاحب دی د د مور نوم درته درځي؟ ویل نه. نو ما ورته ویل ته پسې ولې روان یې؟ نو دا دیو چې عجیب عجیب پیمانې دي غریبانو جوړ. او دیو ته یو رټه د حیدرآباد کې دلته یو شیخ صاحب بیا موږ لاړو یو کپنۍ کې یو شی پیدا شوی غیر مقلد و، دیو د عوامو ذهن خرابوي تباه کوي. د دیو یو ملا شیخ و زما ورته د مناظرې په دې کپنۍ کې حیدرآباد کې دلته خو موږ ورغلو ورته د دیو دا شیخ چې کوم مناظر دی رانغی نو هغه نور کسان راغله دا نور چې راغله 2-3 غنټې انتظار یې مونږ مولا ته ومولي فهم تفهیم کې په موضوع خبرو وکړو دا هم به پوه شي. مولا ته کارونه کول مولا ته موبایل بند کو
دا رده چې کوم عوامو ټریننګ کړي دیو د ځان سره یو کتاب راوړی دا ماته شروع شو نو د مونځ په موضوع باندې کتاب راوړی د یو مولا هغه نو دا زمونږ ملګري ورنه تپوس کوي وایي ستاسو د امام الله اکبر په زور وایي دا ستاسو مقتدیان په پټ وایي سرغنه وایي دا ماته قرآن کې وښیي حدیث کې چې امام به امین په الله اکبر په زور وایي مقتدیان به په قلاره وایي دا اوس د کتاب یې کلاو کړی یو ځای راړی نو هلته خو مسلې جواب شته دی نه غریب نو ما ته نه تپوس کوم ورته ملګري زر نه یو تپوس کوم تا خو تا د اردو کتاب راغستی دی که نه تا ته څه پته را چې ده دا کتاب حواله ورکړې ده دا صحیح ده که غلطه را تاسو ته پته نشته دی عوام یې که نه مونږ ملایانو ته په خدای کې د دې نه خو پته موږ د امام ولیکو مختلفین دي ټوله دنیا د څلورو امامانو پسې روانه ده ما ته وایي نه نو ما ورته ملګريه دې مطلب دا شو چې ته به د خپل مولوي صاحب تقلید کې ده پسې روانې وایي نه زه تقلید نه کوم زه اتباع کوم ما ورته خستا مطلب دا شو چې د غیر الله تقلید ناجایز ده اتباع جایز ده ما ورته یاو ما ورته یو دلیل راته پې ووایه چې د غیر الله اتباع جایز ده مونږ وابیانه اتباع کوو تقلید نه کوو تقلید یې ناجایز ده تاسو تقلید کوئ ظالم بچي د نوم ور نظر بدل کړي بس ما ورته یو دلیل پې ووایه د ما ته شروع شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتباع کوئ تاسو د هغه څه چې تاسو ته الله طرف نه نازل شوي دي ولا تتبعوا من دونه اولیاء د ما سوى الله تابعداري مه کوئ نو دې داسې د آیات ته ووایو خو سوچ ورته نشته دی ما ورته ملګري ته وګوره تا خپله دا ورتله که زما دا ودې رتله په دې چوپ شو ما ورته وګوره ستا دا ودا وه چې مونږ د خپلو ملایانو اتباع کوو تقلید یې نه کوو د غیر الله اتباع جایز ده تقلید یې جایز نه دی او ته چې دلیل وایې ولا تتبعوا من دون اولیاء د ما سوى الله اتباع مه کوئ قرآن وایي ته بیا وایې زه کومه دا زما په خبره چې دی پوه شو دی په ځان پسې هم دغسې په خندا شو خو دې غریبانو ته ورته توتیا رټې ور یادې کړې نور نیک په خدای که مولای پوهېږي یا مې پوهېږي او عقل خبره هم دا ده دې وخت کې هسې د چا ذهن منې چې امام حنیفه قرآن نه پوهېدو دا پوهېږي دې وخت کې د چا ذهن دا مني چې دا 90 سال 80 سال 70 ساله ګیرې سپینې شوې د قرآن حدیث په خدمت کې و یاره دا نه پوهېږي زمونږ د مدرسې نه بګوړه چې دلته سره به یضربو را سره نه شي یادولی حدیث نه لاړ شي په سر باندې سپین رومال خور کړي هغه د دیو شیخ جوړ شي نو ستا د عقل مني دا دلته چې ورته 43 کاله چا په سر درده و هغه وایي نه پوهېده په قرآن هزاره به یضربو باندې چې نه پوهېده هغه پوهېږي اوس یقین وکړه په دې وخت کې د بعضې نوجوانان د کمعقلتوب په دې حد باندې ور روان شوي دي نو بهرحال ټایم رانه ختم شو هغه موضوع رانه بیا پاتې شو انشاءالله بلې جمعې ته به پوره کړم خو موږ ته قرآن راښولي اطاعت د الله نمبر 2 اطاعت د رسول دریم نمبر اولی الامر بالکم د فقها مجتهدینو تقلید او ضرورت دې ته څه دی انشاءالله بله جمعه کې بس درته بیا ووایم خو قرآن مجید مونږ ته اصول څلور راښیي نمبر 1 قرآن نمبر 2 احادیث نمبر 3 اجماع د امت هغه چې په هر فن کې د فن ولا د ماهرینو اجماع هغې ته اعتبار د هر څه هغې ته اعتبار نه وي څلورم نمبر کله چې یو مسله په قرآن کې صراحتاً نه وي هغه په نصوصو په هغه نصوصو کې پټه موجود دي په هغې باندې مجتهد پوهېږي هر څوک نه پوهېږي چې دا راوباسي د ځمکې د لاندې اوبه دي که نه د اوبو امت ته ضرورت دی خو د اوبه ماو ته نه شو راویستی یو ځای کې د اوبو ضرورت دی او ماو ته په خپله باندې ګنتري راواخلو ځای راکنو یقین وکړه تر قیمته به کوی اوبه راونه باسو د دې لپاره به د اوبو ماهر راولو هغه به اول دا معلوموي چې د اوبو رګ په کوم ځای کې تللی دی اوس دا کویې کنستل څنګه پکار دي مشینري به راوغواړي تا ته به هفته نیمه کې کویې راوکني اوبه به درته میلاو شي خو د دې لپاره ضروري دی چې ته به هغه کویې ماهرینو ته رجوع کړې دغسې که تا ته مسله پیښه شوله دا مسله په قرآن او سنت کې صراحتاً نشته دی مثلا قرآن وی اقیم الصلاة تاسو مونځ کوئ الله مونږ مونځ څنګه وکړو منکرین حدیث ویل مونږ ته حدیثو ضرورت نشته دی ما ورته قرآن کې مونځ طریقه وښایي بسم الله وکړئ هغوی د حدیثو څخه راغستله تفصیل د پنځه منځونو دا تفصیلات حدیث کې موجود وو حدیث شرح کول د قرآن د مونځ طریقې راوغل 5 ټیمه مونځ دی دومره سنت دي دا د تفصیل دی دومره رکعتونه دي دا مونځ څنګه وکړم زما امام به الله اکبر څنګه وایي زه به څنګه وایم په زړه کې به نیت څه طریقه وي دلته ما ته یو وایي وایي ستاسو چې دا لګی تاسو نیت مو وکړو دا پس ژبه چې لګیا یې اوس یې دا مسله مخې ته راوړي انشاءالله زه به یو جمعه خبره کوم ما ورته ویل ملګري په ژبه به کوي یا په زړه به کوي جان یې دو دا خبره پرېږده خو دلته زه عوامو ته نیت ورښیم نیت کله چې تاسو امام پسې ودرېږئ په زړه کې به څه وایئ زه څه کوم سهار مونځ ته ولاړو ماسپښین دغسې راځي یو بوتل به ودرېږي بس
نور بس کې کنه کې خامخا به کې بسړه کې زه چلو نیت د زړه قصد او ارادې ته وي پرېږده ورسه جبا مونږ خو هغې ته مستحب ویل مونږ ضروري نه دی ویلي خو ما ورته څه به وایي ما ته غیر مقلد وایي بس وایي چې د کور نه جومات ته راغې دا نیت وکنه ما ورته ښه دا د کور نه جومات ته راتلل دا نیت دی دا قرآن کې دی که حدیث دی رضان نه وی که قرآن حدیث کې ما ته وښایي چې قرآن کې دي چې یو سړی د کور نه جومات ته راغی بس دا نیت دی که حدیث کې شته کوي وښایه یقینا قرآن حدیث کې خو دا نشته دی چېرته دي دا کتاب البطن ګېډې نه مې درته ویل څوک چې فرض واجب نه پیژني نو تا خو وایې چې امام ابو حنیفه تقلید کفر دی تا زه په خپل تقلید ځان پسې دی ولې روان کړم قسم په خدای چې دا ټول راوړې کینې که نه په خدای کې د استنجا د مسلې نه دې راوباسي امامان چوټې دلته دا تر امام مجتهد ضرورت شو څه وکړم مخکې طریقه درته درښي او دې خو وایي که نه قرآن حدیث یې پرېښی امام په خدای کې کله مونږ قرآن حدیث په مقابله کې امام منلی زمونږ خو عقیده دا ده د ټولو نه ادنا صحابي دا ټول دنیا د امام ابو حنیفه نه ډکه کا قسم د امام ابو حنیفه د هغوی د خپو په خاورو قربان خو دا شیخان چې د استنجا طریقه هم نه ورځي هلته امام ابو حنیفه نه اخلاق کوي بیا امام ابو حنیفه بسې کنځل کوي والله دې شیخانو نه دغسې لس دنیاګانې ډکې کا دا د امام ابو حنیفه د متازو زک ته سره نه وررسي دیو کار دی امت گمراه کول امت بے اعتماده کول د خپل اسلافو نه کټ نو یاد وساتئ که د اسلافو نه کټ شوئ گمراه بشئ تباه بشئ هلاکت ته بورول دا هم په خپل ذهن او عقل پسې نو بهرحال ما د دوه جمعې په هغه موضوع خبره کړې وه هغه هم راته قرض پاتې شوه دا هم پاتې شوه خو اصول زمونږ د شرع څلور دي خو دغه څلور اصول په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره د مجتهد دپاره دي په اعتبار د عمل او ایمان سره د ټولو دپاره دي الله رب الجلال زمونږ د هرې ګمراهۍ